أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. سورہ نحل شروع دریم باب پکی ذکر کے دو پاغے کی تخویب ذکر کی گی. آیت نمبر 62 کے او 63 کے بیا ترغیب قرآن تا و مقصد دا قرآن بیانی گی. نو پدی آیاتونو کی ذکر کے دو تخویب پدی کی یو تسلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چی مخ کے سمر انبیاء علیہم الصلاة و تسلیمات لے گلے شیو نو پدی آیاتونو کی تخویف دے او تسلی دا نبی علیہ السلام تا چی سمر اللہ انبیاء علیہم السلام حغر علی گلی دی مخی تیر شوی دی داغیم تکذیب دوی کڑو نو دوی با امستا تکذیب کئی و تمخا پکی گا یا صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا کلا یو انسان دا مخالفت دی حد تورسی چی انسان پخپل ذہن او سوچ او ضمیر کے دا خبر گئی چی آئے کے دیشی چی زما دا خبر حق او سچ نئی اللہ ورطا و استادا مسئلہ حق او سچ دا او دبا حق باندی. یا درم چی تخویف ذکر گئی چی دوی هغه لوی لوی دعوی ذکر کولی چی دوی ان لهم الحسنى وتصف السنتهم الكذب لا جرم ان لهم النار. دا خو جهنمیان دی خود دوی لوی لوی دعوی وی کمنگا دلتا هم زمان دا پارا خوشحالیانی دی او که علتا هم یون دا غوی علتا زمان هم سری خوشحالیانی دی. نو اللہ وی دا دوی دا لوی لوی دعوی دا سبب ذکر کئی او دا سبب د دوی د جهنم دی. یو سړی کوپر شرک کوي او ځان ته موحد وای، یو سړی کوپر کوي او ځان ته هغه سوی جنتی وای. ځکه چې انسان کله شیطان انسان د دا بد عمل خیسته کی او خیسته عمل ثمره د جنت ته بدله جنت ته. چې کله سړی خیسته عمل کوي نو دته به جنت میلاویږي. نو دی شیطان دته دا بد عمل سکڑے دا ورطا خیستا کڑے دے. دا دی وجہ نے سڑے گناہ کئی، زیادے کئی، ظلم کئی، غلا کئی
او بیا بل دوی الګ دا کار ما کړی دی گویا چې د شیطان د خپل عمل خسته کړی دی او دی به بیا فخر هم کوي دا کار وای ما کړی دی تالله لقد ارسلنا الى من قبلك قسم بالله یقینا لګلی دی منګ ډیر امتونو ته من قبلك استانه مخکې بزین لهم الشیطان نو خسته کړی دی هغوی ته شیطان ناکار عملونه داوی نو دوی ته هغه ناکار عملونه شیطان سکړل هغه خسته کړل په زرګاو کاله مخکې شیطان دوی ته هغه بد عملونه خسته کول نو نن ورته هغه هم دغه منافقانو او دوی دغه عملونه څه کوي هغه خسته کوي دغه ګمراهي ورته خسته کوي او چې کله د مرګ وخت راشي شیطان په هغه وخت کې आवाज کوي بری اونځه سیم بریما او چې کله قیامت شي نو سوره ابراهیم کې دا تذکرہ هغه ذکر شي وا شیطان بسوي د شیطان आवाज بسي قیامت کې بسوي سورہ ابراہیم دیاللہ سمجھ بارہ دویشتم آیت وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم ووعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم چستاو سر کم وعد شیو آغا وعد حق دا خما جی کم وعد گڑوانو زر اخبر وعدی سکم خلاف کوما او بیا پا آخر کوئی ان دعوتکم فاستجبتم لی چکل ما تاوستا بلنا کول آواز میں کونو تاو زما دا بلنا قبل ولا بغیر صد دلیلنا بغیر دسا سوچنا بلکہ تاو زما خبر سکڑا پا من او پا عن بانی تاو زما خبر قبول اکڑا نننا سور دوئی ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی او مخیوئی فلا تلومونی ولومو انفسکم نمال رم ملامت کوئی او ملامت کوئی ځان خپل وای تاسو خپل ځان بخپل ملامت کوئی چې تاسو سره د الله پاک د طرف نه کوم وعده شوی هغه وعده سو هغه رښتونی و بلکې زماره طرف نه چې کوم وعده و نو هغه وعده سو هغه زوز د خپل وعده خلاف کوما او تاسو ما نن ملامت کوئی بلکې خپل ځانونه بخپل ملامت کوي او بیا وای نه تاسو زما مدد کولای شي او نه تاسو مدد کولای شم په قیامت کې بس تاسو جهنميانی او زوم سیما جهنميان نو دلته الله فرمایي او حدیث کې راځي چې کله یو سړی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه به قران کریم لوستو او داغه د زړه ډیر زیات نرم او هغه به جړل نو په مشهور لار چې کوم طرف ته و په هغه طرف بناسو او قرآن به وي دا زنانه دا به ورته راغونډې شوي او ځکه هغه عرب ول په قرآن پوهېدل نو قرآن به یې وي نو هغه به هم جړل هغوی به هم جړل خلک راغونډ شول د مکې هلکه وي دا سړی وباسو ځکه چې زمونږ خلک یې سکړل ګمراه کړل ځان ته یې واړول وی دا خپل کړه دا واخله هغه وی زما کړه د ضرورت نشته بلکې چې کله قرآن دا د انسان سره ملګری دی پلاره باندې روان شو د مکې مشهور سړی ابن دغنه هغه له مخې له راغی وی ابو بکر سکه چرته روان وی دا خلک به نه پرېږدي بس د علاقې نه ځمه هغه ورته وی داسې کار دی چې دې خلک د علاقې نه وباسي بلکې واپس شي چې کله لاړ خلق ورتوی زمنګ دا مطالبه د جدي به قرآن هغه دلته نه وي بلکې په کمره کې به وي هغه یو سورې قرآن وي خو چې کم سړی د قرآن شوق او ذوقي هغه بیا خپل وخت ورګه ټیمو مباسي نو هغه یو سورې وي په کمره کې خو بیا راووتو خپل قرآن شروع کو بس خلق بیا راغونډ شول وي د خپل کار نه پرې دی هغه به کلی پرې خودو د تیارم خدای الله کتاب پرې خودو تا بس ابن دغنه ورته بس خپل کار جاری ساته او قران کریم هغه وایا الله فزین لهم الشیطان واعمالهم نخستکرو هغوی ته شیطان ناکار عملون د هغوی فهو ولیهم اليوم دا شیطان چې دی د دوی ملګری دی نن دا ملګری شیطان ضرور کاله مخکې
هغه ته بد عمل خسته کو نن ما ملګرتیا ده یا د یوم نه مراد هغه قیامت ده ولهم عذاب علیم او دوی لر عذاب درناک ده اوس دلته د قرآن مقصد ذکر کوي وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه او نه نازل کړه موږ پتا باندې دا کتاب قرآن مگر د پاره دی چې تشریح وکي تدوی تا الذي ده خبرو اختلفوا به چې اختلاف کړي دی باغې کې وهدن وهدایت او رحمت او رحمت دی لقوم یؤمنون د پاره ده قوم چې هغه ایمان لري د قرآن مقصد ذکر کوي چې قرآن سره راغلی د قرآن دراتلو مقصد سو د قرآن دراتلو مقصد دا یو خو بده کې دا خبره ته اشاره ده لتبین لهم الذی دبر دی تشریح وکي تدوی ته دا هغه خبرو چې اختلاف کړي دی په باغې کې د دین مراد دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوازې د احادیث حامل نو بلکې تشریح کوونکو چې قرآن کریم داغه تشریح سره په احادیث سره دا لکه واقعا موږ د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ ویلوا چې کله یمن ته لګو د گورنرۍ د بار نبی علیہ السلام ورته په سبب فیصله کې چې تاسو مخې ته فیصله راشي په قرآن چې قرآن کې نوا د الله رسول په احادیث د رسول الله چې پاره کې نوا بس بیا به سوچ کوم او فکر وکوما دغه شانتی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو مقبان دی تبوس وشو چې کله سړی نکاح کوي او د نکاح په وخت کې د انسان نه د مہر يرشي نو دی بیا څه کوي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایل په مال یوم میاش ټیم راګي چې کله یوم میاش تیر شو بیا راغل تبوس وکړو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې د دې کم امزول او په دغه وخت کې کم نکاحونه ودونه شوي هغه همره مہر بدوی تسگی ورکولېږي یو صحابي پاسې دو پوري او اے عبد الله ابن مسعود ودا خبر ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناوریدلی وا د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د سترګونه اوخ کی روان شوي وی خرج زماو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر صدا هغه یو ده او کدا خبره تا نه کړي چې د سو پوری ما سوچ او فکر کوو چې آیا دا مسله می څنګه کړی ده الله وما انزلنا عليك الكتاب او نه نازل کړه موږ بتا باندې دا کتاب قرآن مگر د دې لپاره چې تشریح وکړي تدوی د الذي دا خبرو اختلافو چې دوی په اختلاف کوي مسله توحید دا چې د الله یو والده شرک دی قیامت دی چې دوی په اختلاف کوي او دور د اختلافي دا اختلاف خبره چې هغه مسائل ورته واضح شي بعض خلک بویا لګه اختلافي مسلې باندې کې مسلې پیدا کیږي لکه قرآن و اختلافو فيه هغه مسلې چې اختلاف پکې داغه وضاحت پکار وي چې خلکو ته حق او سچ هغه ښکار شي او باطل هغه داخلك سکه هغه پریدي نو بیا به چې کله د قرآن کریم د ټولو کتابونو حاکم کتاب دی چې کله یو مسله راشي نو هغه بیا په قرآن کریم کې کتل کېږي او صحیح احادیث چې هغه دی هغه د قرآن کریم مخالف نه دي بلکې چې کم حدیث بعض منګنت دي ځان نه جوړ کړی شوی دي نو چې کله یو حدیث د قرآن مقابله کې راشي هغه منګنت دا پرې خوده کېږي با او قرآن کریم د بسګيږي رجوع کېږي هدن هدایت ده نو کله چې سړی پنځه وخت مونږ کوي نو سا اهدنا الصراط المستقيم نو الله من کلک کې پدې مضبوط لار کم نه هغه د قرآن کریم لار ده ورحمتن او رحمت ده نو وس چې کم خلق په کم قوم کې هغه ایمان راوړي دا غوي زړونه کې ایمان وي نو دا خلق په هدایت ته او په رحمت ته د الله طرفنا او چې کم خلق ایمان نه راوړي او ایمان نه تسلیمي دا خلق زديان او عنادیان دي چې کله ورته قرآن کریم هغه تذکره کیږي نو بیا دې سګي د خپل مشر مسله پیش کوي چې کله د قرآن مسله راشي بیا د خپل لیډر مسله پیش کوي نا کم ځکه چې قرآن کریم دی بس هغه آمنا وسلمنا بس الو به ایمان جوړيږي چې کله ایمان دا نو بس دا ایمان هغه نه جوړيږي او شیخ سعدی رحم الله خپل اشعار کوي
د قران کریم مثال سره دا د رحمت دی چې کله یو ځمکه په هغه باندې قران کریم هغه باران کیږي نو کوم ځمکه خی هغه په ظلم گئی خبوټی مراخي دی هر څه گئی او بنجر ځمکه هغه بوټی نه راخي دی بس هغه شان دي شاړه پردی نو د قران کریم چې کله نازلېږي او په کم زړه کې هغه ایمان وي بس او نو الله جل شانه د ایمان بلی زره خمضبوطه حق لګي او چې کم زړه هغه کې د ایمان کلکواله نه بس د غزړه سګي هغه نه مضبوطيږي او نه کلکيږي نو پدې کې الله څه فرمایي وهدن هدایت دی ورحمتن او رحمت دی لقوم یؤمنون د پاره د قوم چې هغه ایمان لري الله دې عمل توفیق اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب